السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ کا میزبان ابراہیم حسین عابدی۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ سینکڑوں کتابیں پڑھنے سے بہتر ہے کسی دانا، کسی عالم، اہل علم کی بیٹھک میں بیٹھنا، ان کی صحبت میں چند گھڑیاں گزارنا، چند گھڑیاں کسی اللہ والے، کسی اہل علم کی صحبت میں گزارنا، یہ سینکڑوں کتابیں پڑھنے سے بہتر ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ ہم آپ کی ملاقات گاہے بگاہے اہل علم سے اور تجربہ والے سے، ذو تجربہ سے آپ کی ملاقاتیں کراتے رہتے ہیں۔ تو آج کی جو ہمارے مہمان ہیں، آج کی جو شخصیت ہے، وہ ایسے ہی ایک بزرگ ہستی ہے جنہوں نے تقریباً نصف صدی درس و تدریس کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنایا، ٹیچنگ کو اپنا ایک شعبہ کے طور پر اختیار کیا۔ تو ایسی یہ شخصیت ہے، نصف صدی یہ کہاں کہاں انہوں نے گزارے، اور اس نصف صدی سے پہلے زمانہ طالب علمی میں یہ کہاں کہاں رہے، اور زمانہ طالب علمی کے بعد انہوں نے درس و تدریس کہاں سے اختیار کی، تو یہ ہم آپ کو بتائیں گے۔ ہماری آج کی شخصیت ہے اسم با مسمہ بحر العلوم، شیخ الحدیث مولانا بحر العلوم صاحب۔ یہ کراچی میں پلے بڑھے، انہوں نے دارالعلوم کراچی میں تعلیم حاصل کی۔ بڑے بڑے کبار علماء، مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ، مفتی رشید احمد رحمہ اللہ جیسے شخصیات کی صحبت میں وقت گزارا۔ اس طرح بڑے بڑے نام ہیں، انشاءاللہ ہر ایک سے ان کی کے ساتھ ان کی جو یاد وابستہ ہے وہ ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے سامنے لائیں۔ اور انہوں نے مختصراً ان کا تعارف میں کرا دوں۔ ان کا تعلق طور غر سے ہے، جسے کالا ڈھاکہ بھی کہا جاتا تھا۔ کالا ڈھاکہ ابھی طور غر کے نام سے وہ مشہور ہے۔ تو ان سے، اس گاؤں سے ان کا تعلق ہے، اور کراچی میں انہوں نے فراغت کے بعد جامعہ فاروقیہ میں تقریباً 3 سال تدریس کی۔ اس کے بعد کئی بڑے مدارس میں، جس طرح کہ دارالخیر ہے، شیخ الحدیث مولانا اسفندیار صاحب رحمہ اللہ کا مدرسہ، وہاں تدریس کی۔ یہاں بنارس میں جامعہ مخزن العلوم میں تدریس۔ دا خبره وکنه چې تاریخونه ماته اوس چې زه راغلی یم ماته نه معلومه چې زه په کوم تاریخ راغلی یم، او ځان کې مې څو ورځې وکړ، بیا اوس په کراچۍ کې څو ورځې ووتې، د دې کې زه صرف فارغ یم. بالکل د دې ځای نه مې خبره شروع کړې وه چې کراچۍ کې یو غټ باران وشو. سن 67 کې زه حج له لاړم، چې د حج له رالمه ومه په ډیګروډ ټیف کې امام. نو 2-3 ورځې وروستو زه ښار ته لاړم. ښار کې د اشنایي چې کوم دی فضل حبیب دی، امیر حبیب دی، دا خلق و، دا ریړو دیره وه او مرکز و. نو دا هغو ځای ته لاړم. ناڅاپه باران کې شو، باران کې شو، داسې باران و چې دا روډونه ډک پایده، غټ غټ روډونه ډک پایده، د راتلو څه ګنجایش نه و. نو زه د نیو چالۍ نه را روان شم، صدر ته به د اوبو کې رالم، ځکه امامتي وې ده. د صدر نه بیا په یو ګاډي کې کېناستم، محمد علي سوسایټي کې کوز شم. محمد علي سوسایټۍ نه بیا په خپلو ولاړم خپل جماعت ته. دالمیا کې د دوی جماعت ایئرفورس کې ایئرفورس کې مازدیګر منزل ورسېدم، څه په خپلو خپلو، څه په ګاډي کې. په سبا باندې خټې وې، باران نه و. مولانا سلیم الله صاحب او د جامع فاروقي د جماعت امام عبدالرشید دو راغلو. تاسو ته ما لرګي لامده و، ګیس ما سره نه و، زه نوی سړی وم. نو په خوارو مې اور بار کړ، چای مې کوم نه پوخ کړو. هغه بسکوټ مې چې راوغوښته د دوکان نه، هغه داسې پاستو چې په لاس کې دغه کېده، باران شوی و که نه، کچا
دکان و چې سلیم الله صاحب ته مې چارج نو ما ته ته زمانه دا تاسو نه کوي تاسو څه شي راغلي نو ما تاسو خو درځه کنه کوم چې ته متابم شوی زموږ استاد دی او دا د جماعت امام دی او جماعت ته باندې رسیدي چې په تکار براغلی جو باغ به اورېدل چې زما جماعت ته رالی وینا مولانا یہ بات نہیں ہے هغه څه شی هغه بیگ جی جی د بیگ هغه شان چې کوم دی راکاږه دا نه کتاب راو باسه ما ته ته سبا راځي دا دا به طالبان ته چونه پڑھاوای ما خو چې ستانه ویل ما بیا لیدلې فستر کو نه دا وینا ما طالبان ته لوی صفات کړل ستا ته راځي او اکبر شي بوله ته دوغره نمبر ورکړي ورتله وره کنه تاسو خو نمبر نه ورکولې اکبر له څو پاس کوي د سره نه څه استاد ډېر سخت و نه هندوستاني و او ویدا په پړاوای ما خو چستانه ویل بیا مې لیدلې په سترګو نه ده دوی وطن کې هدايت څوک پړاوي څوک ځان سره ساتي ویدا ما هغه ته ویل ته راځي کتاب لا راکا ازاین راته هم خو چې فلان کې کتاب فلان کې دینا او فلان کې کتاب فلان کې دینا دې پورشه د مدینه دې پورشه دینه په دا بچ کو نو ست پړاوای اثر و سبق لا راځي ما جو کتاب واغس کېم دو خلاړو د سار سبق لاړم طالبان هم ناشنا دي مدرسه هم ناشنا ده هر څه ناشنا دي طالبان ته سبق پڑھاو کو سلیم الله سره دا خبره چې کوم نه د باغ نه کارا کړه چې ته پوخ مدرس نه عارضی مدرس زمو خو خدای کال تاګدو یا دې نګدو او که طالبان خپاو نو واسه بډي وس ما ټیک په دغه عمل له سبق مې شروع کړ چې 2 هفته سبق مې وې نو مولانا سلیم الله صاحب او خام ما ته طالبان ډېر خوشاله دي خو یو شکایت شته ما څه شکایت دی نو شکایت دا دی چې کتاب کم کیږي نو ما دا کتاب چې کم کیږي نو خو تاسو نو مخکې نقصان شي دی چې هر استاد هم وخت کوي دا کې نو استاد په هوټل کې نو پروت تاسو راوغسو بل کې خو بیا 2 هفته 3 هفته ګرځېدلې بل استاد هم پیدا کاوه قضا شي دی نو څه فلان کې بندرس قضا کړل څه فلان کې د دینه میاشتې جوړې شوې چې په میاشتو سبقونه شا کتاب اخلاصيږي په کار ورسید وینه کچھ تو بڑا یہ مقدار بڑا دیجیے بیا مې خاص ګرانه کو او دانه دا چې تب کال زموږ مدرس وي که زموږ خو تابه مدرس کو کنه خو خدابه مدرس نه کو چې سالانه امتحان شو دنه و بیا افریقا ته لو کان تاسو ما وای چراغن بیا سره وخت ما ته چې ستان طالبان خوشاله اته بچو کو نه زموږ مدرس کاله او ستاسو 500 روپۍ تنخواه 500 روپۍ په هغه وخت لویه تنخواه وه مشر ماما د خدای وبخي شیخ صاحب داغه ما کې 6 روپۍ تنخواه وه او ستاسو د وارث صاحب چې کوم دی په زما په وخت کې 100 روپۍ تنخواه وه نو د هغو په مخ کې زما څه حیثیت و نو پوه شوې دې معنی یا بالکل